د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل صحابي دی عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ چې کله مسلمانانو په روم باندې حمله وکړه کنه په روم باندې نو عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ ډیر په بهادری سره جنگیدو کافرو دا وغوښتل چې د گرفتار کې هو گرفتارول نه شو لزر پوج یوازې عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ گرفتار کو لزر پوج نشو گرفتارول لزر خلق ته نتاو شنو علاغه نه گرفتار کو چې کله گرفتار کو کنه او د روم بادشاہ ته پیش کړی شو د روم بادشاہ ته نو د ډیر سخت غوسه وي د ډیر زما پوج مړ کو زما ډیر نقصان دی لک کړی دی پرېدم خو د سر نه وې د سر ووي سر تینه ووي یو وزیر او خيارو وی حضرت کو دې ژوندې پرې خو دې شي کنه په دې کې موږ ډیره فائدہ ده په دې کې موږ ډیره فائدہ ده ډیر د کمال سړی دی داسې طاقتور ځوان لما په ژوند کې نه دی لیدلی چې لزر پوج هغه یوازې گرفتاری نو داسې نوجوان دې ژوندې پرې د مرګ لایق نه دی مې پرېږده کو دې زمونږ ملګری شو موږ ته ډیره فائدہ راکړي وی صحیح ده وی څنګه به ملګری کو وی سلالچ مالچ ولا ورکه کېدې شي زمونږ ملګری شي ځکه خو دنیوي خلک او دنیوي دا غوی نظر د دنیوي خلکو نظر ټول په دنیا یې کنه بادشاہ نو وزیر او توي سلالچ مالچ ولا ورکه کېدې شي زمونږ ملګری شي نو موږ له ډیر پوج مضبوط کی نو بادشاہ ورته وایي یا عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ مخامخ ولاړ دی عبد الله یجی ډیر مال بدر کما او زما پوج لراشه په کم پیغمبر چې د ایمان راوړی دغه نه انکار وکړه دغه نه څوک انکار وکړه نعوذ بالله کافر شه زمونږ ملګری شه ډیر غټ مال بدر لدر کما عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ په خندا شو وای خندل بادشاہ ورته ولی خاندي ډیر بیوقوف انسان ښه عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه تسوي ډیر بیوقوف انسان ما وی چې بادشاہ و خيار سره وای ته ډیر بیوقوف وخته وی ور ما ته بیوقوف وای وی بیوقوف درته ځکه ما کو دنیا زما مقصد خو زه د مدینه په بازارونو کې تجارت په ما کاو کومال زما مقصد ما میدان جهاد کې بیا قتل سو خو د مدینه په بازار کې به مزاله تجارت کوو نو د تور لاندې څه شي راتلم چې ما دنیا ګټله نو ته مال د دنیا لالچ راکای ته ډیر بیوقوف وخته کنه زه دلته مال راغلم دنیا راغلم چې تور ته سټ لاندې کړی دی بادشاہ ورته وی ښا مال دین دې پکار وینا یو بل خبره درته وکم یو زما مرګره شنو ډیر لوی مرتبه درکم ډیر غټه عہده در کوم خو زما د پوج مرګره شه په دغه پیغمبر انکار وک زمونږ ملګری شنو ډیر لوی عہده در کومه عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی بیا د بادشاہ ته وی د روم بادشاہ ته وی تاسو نه پیژندلې کو تاسو پیژندلې دا خبر وته نه کول خو تاسو ونه پیژندم کنه زما تعریف تا نه پیژندلې کو تا پیژندلې تا به خبر نه کوله بادشاہ ورته ویلي زه دې پیژنم کنه چې عبد الله دې نوم دی د مدینه نه راغلی عربي زه دې پیژنم نه تا نه پیژندلې وی تاسو کې زه تراته وایا زه د دواړو جهانو د سردار صحابي ما زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحابي ما او په مقدس مکه د صحابي نه غټه درجه بل نشته ده ته مال څه وحده راکې د پیغمبر نو ورستو چې غټه وحده د چا ده د صحابي ده نو مال الله د صحابي درجه را کړی ده د یو صحابي د قدم د خور سره تمام کائنات نشي برابرې ده ته مال څه وحده راکې زه د نبی علیہ السلام صحابي مال دا عہده پوره ده کنه ته نور څه عہده مال سره راکې بادشاہ له غوسه ورله دې نه سر وای سر تینه وای دې سمیدونه ده وزیر ته حضرت یو مکملم راکا یو مکملم راکا یو لالچ ول زم ورکوم ویزه تو ګور چې تو سره سکای وزیر عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ یو کمرې ته ولېګو پښپا بنن دې زما سره کوي عبد الله بن شپه زما سره کوي وزیر وی ټیک شستا سره دې شپو کې کمرې تیار کړو ډېر خاصه کمرې تیار کړو ډېر خپل کمرې تیار کړو خوشبويان هر څه پکې دغه کړی دي عبد الله ابن حذافه ته وی تنن زما مېلمه دې کمره کې شپه وکا ای سیدا عبد الله رضی الله تعالی عنہ کمرې تلا چې کله دا شپه شو داسې کنه لګ لګ شپه پخېږي د دې ولور ډېر خېسته و د دې وزیر ګوره د کافرو دا وتیره ده دا د هغې عادت دی هغې ټول عمر د مسلمان د ګمراه کولو دپاره ښځه استعمال کړې ده زر او زن پیسې او ښځې دا د کافرو وتیره ده دا د هغې عادت دی وي په دې دوه شیزونو مسلمان ډېر زر دوکه کېږي مسلمان چې وي خرابی که نه نو په دې دوه سیزونو به دی خرابی پیسه ورکه او ښځه ورکه
دې باندې ګمراه کیږي. نو د وزیر یو ډیره ښایسته لور وه او هغې ته وي ځان چې څومره تیارولی شي تیار کا. هغې ځان تیار کو او هغې ته وي د دې نوجوان کمرې ته لاړ شه. مطلب یې دا چې دې زه د خپلې لور په عشق کې ګرفتار کړم بیا کار آسان دی. نه هغې د هغه کمرې ته ولېږله. چې کمرې ته یې ولېږله اوس دا ناسته ده او ځان ورته شو کوي او خبرې ورته کوي. عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه ځان ته مسله وغوړوله، څادر یې ځان ته وغوړه، ودرېدو الله ته په مانځه ودرېدو. نو دا زنانه وایي زه ورته ګورم د بادشاه دا لور وایي یا خو په سجده پروت دی الله ته جاړي او چې کله راپاسې فارغ ټایم میلاو شي په نبي علیه السلام درود شروع کړي. په نبي علیه السلام درود وایي او جاړي، نبي علیه السلام یادوي او جاړي. حیران یم یار دا څه شی دی، دا څنګه انسان دی. چې کله د پېشمني دا ټایم شو که نه دا جینۍ پسې ورله نږدې ورته کېناسته، اوس ورله پیغور ورکوي که نه، پیغور یې وله ورکو. هسې خلک وایي چې ډېر مضبوط نوجوان دی، هسې خلک وایي چې ډېر مضبوط هلک دی، 10,000 پوځ یې نشي ګرفتارولی. دلته څنګه ځواني په یو ښځه دې وس نه راځي، هغه در سره خواته ناست سره دومره طاقت نه لري او وایي چې ډېر نوجوان هلک دی او ډېر طاقتور هلک دی. هسې غیرت یې وله ورکو که نه. ته څنګه نامرده یې کوسې چل دی. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ته فرمایي اول زمانه لږ لرې کېنه، ما ته نږدې کېږه، ما ته د دواړو جهانو سردار ویلي چې د نامحرمې سره به یو ځای نه کېنې، ته ما لپاره نامحرمه یې. او بیا عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ته سر اوچت کو، ما ته ستا حسن هېڅ خوند نه راکوي، ما ته ستا حسن د سره مزه نه راکوي. وی ولې؟ ما چې د دواړو جهانو د سردار مخ لیدلی قسم په الله کو بل مخ ما ته خوند راکوي. زه چې د دواړو جهانو په سردار په عشق کې مبتلا شوم قسم په الله کو زه بل عشق پېژنم همو. ما ته هسې مخې ته مه کېږه، نه ستا عشق ما ته خوند راکوي نه ستا مخ ما ته خوند راکوي. او بیا په جړا شو، ځان ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو. زنانه تې سیټ ته شوله، سهار شو. چې سهار شو که نه او پلار یې راغی دروازې پسې کوله وکړه، نو چې لور یې د کمرې نه راځي نو نقاب یې اچولی دی. څه یې اچولی دی؟ مخ یې پټ کړی، نقاب یې اچولی دی. نو پلار یې ورته وایي دا داسې چل کړی دی، تا خو ما هم مخ پټ کړی، نو دا خو راته وایي د شپې کارګزاري خو راته بیان کړه که نه سړی دې ګرفتار کړی که نه. لور یې ورته وایي زما د مخې نه اخوا شه، ته زما دپاره نامحرم یې. پلار ته وایي ته زما دپاره نامحرم یې. وی څنګه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. زه د شپې مسلمانه شوې یم، ته زما دپاره پلار یې خو کافر یې، زما دپاره نامحرم یې. او لعنت دې شي په تا باندې چې تا زه هغه ته پیش کولم او هغه زما د عزت خیال ساته. داسې مسلمانان تیر شوي په مخ د ځمکه، داسې مسلمانان تیر شوي په مخ د ځمکه، هغې د خپلو سترګو داسې حفاظت کړی دی. بادشاه چې خبر شو، بادشاه وی نه کېږي، ټیک د زه ورله داسې سزا ورکوم چې دی به یاد وساتي. د روم بادشاه دی، کړی د تیلو سور کو، د تیلو یې کړی سور کو، ډک کړی دی، اور ته بل کو چې دا تیل ښه وټکېدل که نه وی رای ولی بس رای ولی. نو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی چې راوستی شو که نه راوستی شو او چې دې تیلو ته یې وکتل که نه او کسانو د لاسونو نیولې، نو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی په جړا شو. چې تیلو ته یې وکتل او ځان ته یې وکتل چې کپړې دې ایستلې او دې ته یې ورولي، نو په جړا شو. نو بادشاه وخندل، وی ما ته پته وه چې دې ته نشي ټینګېدی سړیا، ما ته پته وه چې نشي ټینګېدی، خو زه ورته وایم دې نه مني نو راوروسته یې کوي. ویرېدو که نه زموږ ملګری شو. هغه ورته وایي نه حضرت ته خطا شوې. ته څه شوې؟ د روم بادشاه ته وایي ته خطا شوې. ولې؟ زه د یاري نه جاړم. نو جاړې ولې چې د یاري نه جاړې؟ وی جاړم په دې باندې چې زما یو روح دی او دا به په نبي علیه السلام قربان شي، صرف یو روح مې دی، دا به په نبي علیه السلام قربان شي. ارمان چې زما 100 روحونه وي او یو روح یو جسم زما دې تیلو ته ورتاوېدی او په نبي علیه السلام قربانې دی. جاړم په دې باندې چې دغه یو روح دی دا به ختم شي، ارمان چې 100 روحونه وي ما په نبي علیه السلام قربان کړی وي. تاریخ لیکي وی عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی چې څنګه تیلو ته ورتاو کو که نه